أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. زموږه درس د سوره فاتحه قرآن مجید الله پاک د سوره فاتحه نه شروع کړي. د سوره فاتحه فضائل او د دې نور نمونه داغه متعلق پنن زموږه درس وی. الله جل شانه سوره فاتحه را لګلی دا د الله د طرفه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په سوراتونو کې راغلی دا 5 نمبر ده. خو بیا چې کله د صحابو په دور کې د قرآن مجید داسې یو ترتیب جوړ شو نو د ټولو لړو باندې سوره فاتحه هغه راوړلې شوه او دا په دې وجه باندې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د سوره فاتحه متعلق ګڼ شمېر فضائل هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه موجود. یو خبره دا زده کول چې هر صورت کې لیکلي وي سورۃ الفاتحه مکیه یا دغه شانتي صورت ذکر شوی وي هغه سره به مدنی یا ذکر وي. آیا د مکی او د مدنی د دې څه مطلب دی؟ مفسرین فرمایي چې کوم صورت الله پاک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په مکه کې نازل کړي وي صحابه د هغه سوراتونو حفاظت کړي او هغه صورت بیا ورسره د تذکرین ورسته مکی لفظ ورکړي دغه صورت ته مکی صورت ویلی شي. کم صورت او کم آیتونه چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په مدینه کې نازل شوی دي هغه صورت ته صورت بدریه ویلی شي یا هغه آیتونو ته آیت بدریه ویلی شي. د سوره فاتحه کې قرآن مجید کې لیکل کېږي سورۃ الفاتحه مکیه. دا مکی صورت دی. بعض علماء فرمایي وای دا مدنی صورت دی او بعض علماء تفسیر فرمایي وای نه دا صورت دا د دومره فضیلت حاصل لی خصوصیت حاصل لی چې یو پیر دا په مکه کې الله پاک نازل کړی دی او په بل پیر په مدینه کې هم الله پاک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کړی دی. وای دا صورت په دوه واره الله پاک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې را لګلې دی په مکه کې هم او په مدینه کې هم. بهرحال دلته کې غلبه د مکیه ده. اکثر په تفسیر کې په قرآن په ترتیب سره هم دې ته مکی ذکر شوی دی نو دې باندې اتفاق د علماء په دې خبره دی چې دا صورت مکی دی. د دې صورت سوره فاتحه نور هم ډېر نمونه شته او د سوره فاتحه متعلق ډېر لوی تفصیل دی. کبوګه هغه تفصیل وایو نو تقریبا میاش یو نیم او باغی باندې تیریږي. خو چې کدا علمی بحث دی او ظاهر کې دا خبرې کې نول ډېر په مشکل هم دي. بهرحال زموږ په کوشش دا وی چې مختصر کم زموږ لپاره ضروري وي کم زموږ ذهنونو کې راځي چې هغه خبرې به هغه وړاندې کوو. د دې صورت تفسیر اتقان کې 25 نمونه ذکر شوی دي سوره فاتحه چې د فاتحه نه علاوه دې ته 25 نمونه نو هم ویل شي. پای کې بیا مختلف فاتحه الكتاب، فاتحه القرآن، ام الكتاب، ام القرآن یا السبع المثانی، سوره مناجات، سوره سوال، سوره حمد، سوره شکر د دې دغه شان ګډ شمېر نور نمونه هم د دې موجود دي. خو الله پاک قرآن کې یو آیت سوره حجر کې دی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک قرآن آیت را لېږي موږ تعالی درکړی دی و آیتونه و خبرې المثانی چې بار بار لوستل کېږي والقرآن العظیم د هغه لوی قرآن نه
مفسرین فرمایي وای د دې آیت نه سوره فاتحه مراد ده، ځکه وای د سوره فاتحه اوه آیتونه دي او دا بار بار لوستل کېږي په هر مونځ کې او په هر رکعت کې دا لوستل کېږي. وای ځکه دې صورت ته په نورو صورتونو باندې یو خصوصیت حاصل دی او د سوره فاتحه لپاره د ټول لوی خصوصیت دا چې الله پاک دا په مونځ کې د هر مسلمان لپاره دا لازم کو سوره فاتحه ویل دا ضروري ده، دا واجب ده. دی وجنه سوره فاتحه چې د سړي نه پاتې شو په مونځ کې او د نور تلاوت کو نو صحیح د بوس کېږي، خو واجب دی پاتې شو هلته سجده سهو کوي. ځکه سوره فاتحه لوستل دا واجب ده، تلاوت کول مطلق تلاوت په مونځ کې فرض دی او بیا سوره فاتحه لوستل دا واجب ده. نو که یو سړي نور آیتونه وي او سوره فاتحه ونوي نو مونځ خو وشو خو واجب دی پاتې شو، دی په آخره کې سجده سهو کوي. که سجده سهو یې ونه کړه دنه واجب پاتې شو، مونځ یې ونه شو. نو سوره فاتحه ته الله پاک دا خصوصیت ورکړی دی که په مونځ کې په هر رکعت کې دا لوستل کېږي او مسلمانان بار بار وایي او د قیامت پورې به دا د مونځ حصه وي، هر رکعت کې به دا سوره فاتحه لوستل کېږي. حدیثو کې هم د ډېر لوی فضایل شته. نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن د ټولو د لوی صورت دا سوره فاتحه ګرځولې ده. دغه رنګې نبی علیه الصلاة والسلام بل روایت کې مفهوم فرمایي، مفهوم د احادیث دا دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله په ذات مې قسم وي چې د سوره فاتحه په شان ته کې صورت نه الله پاک په تورات کې را لېږلې، نه په انجیل کې را لېږلې، نه په زبور کې، نه په قرآن کې. د دې په شان ته کې بل صورت الله پاک نه په نورو آسماني کتابونو کې را لېږلې، نه په قرآن کې. دې ته داسې یو خصوصیت حاصل دی. دغه رنګې بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن افضلیت سوره فاتحه ته چې د ټولو د افضل صورت هغه د قرآن داري. او بعضی احادیث کې د سوره فاتحه باره کې راغلي دي چې سوره فاتحه چې ولوستلی شي وای دا داسې ده لکه دوه حصې د قرآن ولوستلی شي. ټول قرآن درې حصې شي، چا سوره فاتحه ووي وای د دونه نه چې لکه د قرآن دوه حصې د ولوستلو. په حدیثو کې ډېره فضیلت راغلی دی. بل حدیث کې راځي حضرت ابو امامه رضی الله عنه راوی دی روایت کې فرمایي وای نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې څلور شیزونه الله پاک د خزانې نه رالیږلي دي. هغه خزانې چې کم د عرش د لاندې دي د دې څلورو نه علاوه الله پاک نور هیڅ نه دی رالیږلي، صرف دا څلور شیزونه دې نه رالیږلي شوي دي. په هغې کې یو ام الکتاب دی سوره فاتحه ده، دویم نمبر آیت الکرسی ده، دریم نمبر د سوره بقره آخري آیتونه دي او څلورم نمبر سوره کوثر دی. دا الله پاک د عرش د لاندې دا څلور شیزونه دا رالیږلي دي، نه بل څه شی نه دی رالیږلی شوي. دغه رنګې حضرت مجاهد تابعی رحم الله فرمایي وای ابلیس شیطان په څلور موقعو باندې جړه کړې ده، جړېدلې دی په څلور موقعو باندې. یو موقع هغه دا چې کله الله پاک سوره فاتحه رالیږله شیطان په جړه شو او جړلې. او دویم نمبر چې کله شیطان الله پاک ملعون لعنتی وګرځو طبعا لعنتی. او دریم نمبر چې کله هغه الله پاک زمکې تراکوس کړ جنت نه. او څلورم نمبر چې کله نبی علیه الصلاة والسلام الله پاک پیغمبر راولېږو نو بل دا شیطان د جړه کړې وه په دې څلورو ځایونو کې په څلورو موقعو باندې. پای کې یو د سوره فاتحه د رالیږلو په وخت یې هم د جړه کړې وه. دې وجې د سوره فاتحه دا الله پاک دې ته دومره خصوصیت او فضیلت ورکړی دی. سوره فاتحه کې الله پاک د ټول قرآن مجموعه دا راټوله کړې ده. سوره فاتحه کې الله پاک د ټول قرآن چې څومره مضامین دي دا پکې الله پاک په سوره فاتحه کې دا راټول کړي دي. دیو جنا د سوره فاتحه د لوی فضیلت او خصوصیت حاصل لې سوره فاتحه نور هم ډېر لوی تفصیل لې. بهرحال دومره دا کافری کم احادیث بیان شو. سوره فاتحه دا د هر مؤمن لپاره ضروري ده. سوره فاتحه کې شفا ده چې سب کبه بیماری هم وي سوره فاتحه دی ولوستلی شي الله پاک په هغې په ذریعې سره شفا ورکړي. اوس که یو سړی وایي هغه ته شفا نه میلاویږي دا د ایماني کمزوري ده یا الفاظو کمزوري ده یا د په یقین کې کمزوري ده. دیو جنا په یقین سره چې سړی سوره فاتحه لوستلی کېږي دا د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی. کم بیماری وي پای باندې سوره فاتحه ولوستلی شي الله پاک د هغې په ذریعې سره هغې ته شفا ورکوي.
3 واري 15 واري 9 واري 11 واري 21 بار چې سوره پوری دی داغه ورت کولی شي څومره په یقین سره ویل شي الله پاک بدل داغه شفا الله پاک ول روح صحت ورکړي. دا د سوره فاتحه متعلق دا داغه نمونه او دا داغه فضائل هغه چې له بیان شو. اوس دیر بعد بسم الله الرحمن الرحیم هر سورت چې شروع کیږي په بسم الله سره شروع کیږي. دا بسم الله صحابو را روایت تی فرمایي وای چې کله با بسم الله راغللا نو په بسم الله سره با نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د سورت د ختمېدو پته ولګی چې فلان کې سورت ختم شو او بل نوې سورت هغه شروع کیږي. او د بسم الله مسائل لی اعوذ بالله په قبضه کې ویل غواړي او بسم الله په قبضه کې ویل غواړي. دا بیا د قرات مسلې بهرحال موږ تاسو له دا مسله ضروری ده چې کله هم د قران تلاوت شروع کیږي التکی تعوذ اعوذ بالله ویل دا ضروری دي او بسم الله دا برکت دې سره هغه صفا کی. علماء یو مثال بیانې وای کله چې موږ یو ځای یا یو کور خسته کو یو کور ته ورشو د بوګړو باندې داغه ګن وغیرہ صفا او بیا داغه د ورسته بیا غیلا روغن ورکو هغه خپل صفا کو رنگ روغن ولا ورکو نو باندې ته هغه ګل لري کو بیا داغه د ورسته بیا موږ غیلا رنگونه ورکو نور خرچ پیکو. وای کچره یو سړی یو بلډینګ کی صفایي ورکو او داسې داغه رنگ روغن شروع کړ سړی ولا قبقل لی یو قفری ولا سزیل لري د غرګي کلام الله چې شروع کیږي په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سره به موږ خپل زړه د دغه ګرد وغیرہ دړو وغیرہ رو موږ پاکو او په بسم الله الرحمن الرحیم سره موږ دا بیا سکو دا موږ بیا خسته کو د برنګ روغن ورکو او کلام الله بیا شروع کو. دیو جنا کله چې موږ مرستبو درېګو نو موږ ډایرک سبحانك اللهم بدل دې کې اعوذ بالله نه وایو ولی دا قرآن تلاوت نه دی موږ وایو سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله غیرک ته چلورځو بیا دلته کې اعوذ بالله وایو بسم الله وایو ولی دلته کې د الله کلام شروع کیږي سوره فاتحه شروع کیږي نو چې کله هم د الله پاک کلام قرآن مجید شروع کیږي الته اعوذ بالله وایو او چې کله کلام الله نه وي د علاوه ډور ویل الته بیا صرف بسم الله الرحمن الرحیم وایو. په کلام الله او په نور خبرو کې به په دې کې به پہچان او تبیز دې راځي چې اعوذ بالله به موږ کلام الله ته وایو او لدې علاوه چې نور کم کارو موږ شروع کوو به صرف په بسم الله سره شروع کوو. دا خبره ذهن کې ضروری ده چې کلام الله اعوذ بالله سره ضروری ده اعوذ بالله سره به شروع کوو د علاوه احادیث وایو یا نور کم کارونه کوو پای کوو بسم الله الرحمن الرحیم وایو. بعض خلک هر خبره کې وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بیا خپل خبرې شروع نو بهتره ده چې دلته صرف بسم الله وایي ځکه چې اعوذ بالله محل د کلام الله دی دا د الله پاک د کلام سره خاص دی. اپ سړی اعوذ بالله چې ویلی شي خیر دی دا الله پیدیش واری روایت شیطان دل نه راځي او کلام الله سره چې دا ضروری دی الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين. کریم الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي یا الله کا مقصد د پر دنیا ته را لېږلیو هغه مقصد زو مقصد وګرځي د قرآن او حدیث مطابق زموږ ژوند جوړ کړي یا الله پرې باندې ژوند تېرول موږ ته آسان کړي یا الله دلته را درس او تدریس یا الله د قرآن ته ناسته کو یا الله د خپل رضا ذریعه وګرځي یا الله لږ وخت خو یا الله ته په ګل ډیر سره کړي یا الله په ډیر خوشاله راکړي په دنیا کې هم له خوشاله راکړي او په آخر کې هم له خوشاله راکړي یا الله په قرآن باندې موږ پوهه کړي یا الله په قرآن باندې موږ پوهه کړي د قرآن سمجھ زموږ په سمجھ کې راولي یا الله د قرآن مطابق زموږ ژوند جوړ کړي قرآن سره زموږ بینه محبت پیدا کړي یا الله د قرآن زموږ په قبر او آخر کې ملګری کړي یا الله د قرآن زموږ په قبر او آخر کې ملګری کړي دا څومره ملګري راسي یا الله دوی ته دې اجرونه ورکړي وړه کې څه قسمه حاجتونه د غیب او دار څخه مهیا کړي د کابل صالح اولاد ولا ورکړي یا الله قرضونه ختم کړي یا الله چا نور څومره ضرورت یا الله د غیب او دار څخه مهیا کړي یا الله د مسجد په اعمال باندې آباد کړي یا الله مسلمانانو کې خیر او خوشحالي راولي اتفاق او اتحاد او نصیب کړي د هر قسم آفات او بلیات او محفوظ کړي څومره مسلمانان بیماران دي حاضر بلس کې دي کورونه کې دي هسپتالونو کې دي یا الله ټول صحت ورکړي یا الله څومره وفات شي ټول مغفرت نصیب کړي څومره ژوندي ټول ته دي کې هدایت نصیب کړي یا الله تعالی رضا شي تعالی خوشاله شي اخر خاتمه بل ایمان وګرځي او د عجیب کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد